دی آیت کریمه کې درې اسباب د بشارت ذکر کیږي او درې بشارتونه پکې ذکر کیږي. درې اسباب د بشارت او د خوشحالۍ او د خوشخبرۍ څه دي؟ لومړنی ایمان دی، یعنې دا د بشارت د خوشخبرۍ او د بشارت سبب د ایمان. دویم نمبر عمل چې موافق د سنت وي، او دریم نمبر د هر قسم شرک نه ځان بچ ساتل دي. او بشارتونه پکې بیا درې دا دي: استخلاف، خلافت په ځمکه باندې به الله جل جلاله ورکوي. دریم نمبر تمکین او قدرت د بقا د اسلام او د نفاذ د هغې، یعنې نفاذ د اسلام به وي، اسلام به چې دی په د ځمکه باندې نافظ وي. او دریم بشارت دا دی چې امن به وي په مخ د ځمکه باندې. یعنې که دا درې کارونه کېږي، لومړنی چې ایمان دی مضبوط، ایمان نه مراد کامل ایمان مراد دی، کامل ایمان در کې موجود او عمل دی موافق د سنتو او اس قسمه شرک دی نه کولو، چې دا درې کارونه دی کول. ولهذا الله جل جلاله په ځمکه خلافت درکوي درته، څنګه چې خلافت تېر شوی د مخکې زمانه کې، یعنې اسلامي حکومت او دارنګې تمکین او قدرت د نفاذ د اسلام په وخت د ځمکه به اسلامي حکومت وي، او دارنګې بیا به امن وي، هر طرف ته به امن او امان او سکون وي. دا بدبني او دا پریشانۍ او دا خفګانونه دا به ختم وي. خو لیکن د هغې لپاره شرایط درې دي: اول مضبوط ایمان او کلک ایمان پکار دی، دویم نمبر عمل موافق د سنت، او دریم نمبر د هر قسم شرک نه ځان ساتل دي. اوس که موږ تاسو سوچ وکړو، ایمان شته خو لیکن چې ایمان څنګه پکار دی، هغه رنګه ایمان نشته دی. ایمان برای نام ایمان پاتې دی. په حقیقت کې چې ایمان څه ته ویل کېږي، لکه چې څنګه ایمان مضبوط د صحابه او الله جل جلاله هغه د نورو خلکو دپاره معیار ګرځولی و، ایمان هغه رنګې نه دی، صرف په نوم باندې ایمان دی. دریم نمبر عمل مونږ کوو، خو لیکن هغه مونږ د خپل خواهش مطابق کوو، بدعات او رسومات او رسمونه رواجونه پکې ډېر دي، طریقه د سنت او د رسول الله مبارک دې نه وتلې ده. او دارنګې شرک یو شرکي خفي دی، یعنې یو عمل د ریا دپاره کول دا شرک دی. یو عمل د ریا دپاره مونځ کوم، خو لیکن دې دپاره چې یاره خلک مې ووایي چې څومره ښکلې مونځ کوي، تلاوت کوم خو دې دپاره چې خلک ووایي چې څومره ښکلې تلاوت کوي، او دارنګې نور اعمال کوم نیک، خو لیکن د الله د رضا دپاره نه کوم، د خلکو د ښودنې دپاره کوم، نکاوه ده. ولهذا دا شرک دی. اوس که موږ تاسو وګورو، نو دا درې اسباب د بشارت نشته دي. ایمان هم هغه رنګې نشته څنګه چې الله غواړي، عمل هم زمونږ د سنت موافق نه دی، او دارنګې مونږ د شرک نه ځان نه دی بچ کړی. نو چې کله مونږ دا درې اسباب په ځان کې نه دي راوستي، لهذا اسلامي حکومت د مقدس ځمکه باندې نه راځي، او دارنګې خلافت هم نه راځي، او امن او امان هغه چې دی نو هم نه راځي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، دې کې د بقا د خلافت دپاره دوه عوامل ذکر کېږي. یو اقامت الصلاة، چې خلافت د ځمکه به هله قایم او دایم پاتې کېږي، چې کله قایم شو هله به دا دایم وي، او وي به چې کله اقامت الصلاة وي، پابندي د لمونځ وي. او دریم نمبر هغه ایتاء الزکاة، یعنې زکات ورکول دي. او دریم نمبر واطیعوا الرسول، اطاعت د رسول دی. بیا الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. د معاشرې د اصلاح دپاره درې قوانین الله جل جلاله ذکر کوي. لیستأذنکم الذین، انو مخکې هم د استئذان ذکر وشو: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها. مخکې د استئذان یعنې د اجازت خبره تېره شوه، چې چا کور ته داخلېږي نو اجازت به غواړي او سلام به اچي، او که اجازت درته میلاو نه شو نو واپس به راځي، او بغیر د اجازته به نه داخلېږي. نو هغې استئذان د اجنبي او د غیر محارمو خلکو دپاره و، چې کوم خلک اجنبي دي، ستا پردي خلک دي، خپل نه دي، او دارنګې هغه غیر محارم دي. یو محارم وي ستا ډېر نږدې خلک چې پرده ترې نه کېږي، یو غیر محارم دي، نو هغه په باره د اجنبیاتو او د غیر محارمو کې هغه استئذان. او دا دلته چې ذکر کېږي: لیستأذنکم الذین، اجازه غوښتل
دی من قبل صلاة الفجر مخکې د سحر د مونځ نه، یعنې د سحر د مونځ نه مخکې عام طور خلک اوده وي، عام طور د خلک اوده وي او د خوب نه یا د خوب نه رابېدار شي، نو دا هغه وخت وي چې دې وخت کې خلکو تقریبا کپړې ایستې وي. د خوب کپړې بعضې خلک استعمالوي او عامې کپړې کوي چې د رنې استعمالوي ګرځي پکې مونځ او ورځ پکې کوي، هغه کپړې وباسي. د خوب دپاره خپل مخصوص لباس او کپړې به اچوي. نو د سحر د مونځ نه مخکې به د چا د آرام ځای ته نه داخلېږي، که داخلېږي اجازت به غواړي، ځکه چې کېدای شي هغه د آرام کپړې اچولې وي، یا کېدای شي د هغه ستر د عورت نه وي راغلی، عورت یې ښکاره وي، یا کېدای شي یو بل کیفیت باندې وي هغه، یا بعضې خلک د خوب نه راپاسي نو پرې دماغو باندې موجي، هغه چا سره خبرې کول نه غواړي. نو په دې وخت کې چې یو ځای ته داخلېږي د سحر د مونځ نه مخکې د چا ځای ته اجازت دې نه وغواړه، که اجازت میلاو شو نو داخل شه، او که اجازت میلاو نه شو نو واپس را روان شه. دیم نمبر وحین تضعون ثیابکم من الظهیرة، د غرمې وخت کې بعضې خلک آرام کوي، یعنې قیلوله، خلک ډوډۍ وخوري هغې پسې آرام فرمایشي اوده شي. نو په دغه وخت کې بعضې خلک خپلې کپړې وباسي، یا مثال په طور باندې سړی دی هغه سره خپله بیبي ده په کمره کې، نو اجازت وغواړه، اگر که غرمې ټیم دی اجازت وغواړه، نو که اجازت میلاو شو خو ورشه، او که اجازت میلاو نه شو واپس راځه. او دریم نمبر ومن بعد صلاة العشاء، د ماسخوتن د مونځ نه بس خو به شپه ده، نو شپې خو خلک خپل د آرام ځای ته ځان رسوي او هر مخصوص ځای وي د سړي د آرام، نو لهذا په دې وخت کې اجازت وغواړه. په دې درېو وختونو کې به اجازت غواړي که یو سړی ستا ډېر نږدې خپل ولې نه دی، مثال په طور پلار د زوی کمرې ته ولې نه داخلېږي او زوی د پلار کمرې ته ولې نه دي، ولیکن په دې درېو وختونو کې به اجازت غواړي. او وجه د هغې دپاره هغه دا ده چې د درېو وختونو نه علاوه وختونو کې اجازت غوښتل نشته دی، صرف په دې درېو وختونو کې اجازت هغه چې دی نه غواړئ. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، دغه رنګې کم ماشومان چې کله بلوغ ته ورسي او هغه چې دی نو پوهه وي، نو لهذا هغوی به هم اجازت غواړي. ماشوم دی اول یو ډېر وړوکی دی په هېڅ باندې نه پوهېږي، یو ماشوم چې قریب البلوغ دی، مثال په طور دا ماشوم یا دا ماشوم، نو لهذا دوی دپاره حکم د اجازت دی په دې اوقاتو کې، دی به چې دی نو هم اجازت غواړي، هله به چې دی نو داخلېږي. دریم نمبر قانون ذکر کیږي والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، هغه بوډۍ زنانه، بعضې زنانه ډېرې زیاتې بوډۍ شي، نو که هغه بوډۍ زنانه خپل چیل یا برقه نه استعمالوي او بغیر د برقې نه او بغیر د چیله وګرځېده، نو خیر دی، دا خیر دی. یعنې یو زنانه بوډۍ ده، نو عام طور خلک هغې ته ګوري هم نه بیا، او دارنګې هغې باندې بیا څوک څه کوي، هغې ته بیا څوک ګوري هم نه، نو که هغه چیل به ځان باندې وانهچوي او دارنګې برقه استعمال نه کړي، بغیر د برقې وګرځي، نو خیر د دې دپاره اجازت دی. خو لیکن دا نه چې بیا دا خلکو ته خپل زینت ښکاره کوي، غیر متبرجات بزینه، خپل زینت به نه څرګندوي خلکو ته، داسې ده چې بوډۍ ده خو لیکن چیل نه استعمالوم، ځکه ما